په ډومېسټک چیمپیون لیګ کې بیګا د سعود شکیل لوبډلې او د شاهین افریدي لوبډلې یو ډیر ګرم میچ شوی دی. دواړو لوبډلو 300 پلس رنزونه جوړ کړي دي. مکمل سکور کارډ را سره شریکوم. دا میچ د شاهین افریدي لوبډلې بایللې دی. سعود شکیل دی دا میچ ګټلې دی. شاهین افریدي لوبډلې ته په دې ټورنمنت کې مخکې تل لږ نور هم ګران شوي دي او په دې ټورنمنت کې چا هم لومبنۍ بیټینګ کړی دی هغه میچ ګټلی دی. تر اوسه پورې د ما خیال سیکنډ اننګز ورله میچ نه دی ګټلی. ټاس جیتو او میچ جیتو هغه والا سیناریو جوړه ده. نو داسې پیچ هم نه جوړول پکار چې د سیکنډ بیټینګ دپاره چانس نه وي، چونکې سیکنډ بیټینګ کې اکثر میچونه په دې ټورنمنټ کې هم ډېر کلوزلی ختم شوي. دا میچ هم شاهین افریدي صرف په 14 رنزونو باندې بایللی دی. په 14 رنزونو باندې دا میچ بایللی دی. مکمل سکور کارډ طرف له ځو جي تاسو له په سکرین باندې ښکاري. د سعود شکیل لوبډلې ډومبنۍ بیټینګ کړی. صاحبزاده فرحان ورسره 9 رنزونه جوړ کړي دي. محمد هریرا دا یو ښه بیټسمین دی. درېکم 50-47 رنزونو باندې آوټ شوی دی. محمد اخلاق 52 رنزونه. عمر امین ورسره زبردست بیټینګ کړی. 75 رنزونه جوړ کړي دي. سعود شکیل خپل په 23 بال 23 رنزونه. آصف علي 7 رنز. قاسم اکرم 31. فهیم اشرف 30. محمد عباس افریدي 10. میر حمزه 10 اور سفیان مقیم ورسره په 10 رنزو باندې نټ آوټ پاتې شوی. ټوټل رنزونه دی په 49.3 اورونو کې 3 بالونه ته هم پاتې شوي دي. 326 رنزونه دی جوړ کړي دي. 10 وړه کلاړیان آوټ شوي دي. مطلب که دا 3 بالې نور هم وخلي نو 330-335 پورې ښه په اسانه دی سکور کولی شو. که موږ ښکته راشو د شاهین افریدي بالینګ وګورو. شاهین افریدي خپله 10 اوور 58 2 وکټې ایښتلي دي. عامر جمال 9.3 اوور کې 69 رنزونه ورکړي دي او صرف 3 وکټې دی ایښتلي دي. احمد دانیال 8.5 اوور کې 58 2 وکټې. محمد اصغر 4 اوور 51 ډېر زیات مهنګه بالینګ د کړی دی. وکټ یو هم نه دی ایښتې. خوشدل شاه 7 اوور 42 یو وکټ ایښتلې ده. شارون سراج 10 اوور 44 یو وکټه. محمد عرفان خان پکې صرف یو بال کړی دی چې په هغې هم یو رنز ورکړی دی. که موږ راشو ښکته بیا د دغه دی ورپسې بیټینګ وګورو. ورپسې د شاهین افریدي بیټینګ وګورو. شاهین افریدي سره چا بیټینګ کړی دی تاسو له په سکرین باندې ښکاري. عبدالله شفیق ورسره 27 رنزونه جوړ کړي دي. روهیل نظیر وکټ کیپر بیټسمین دی 62 رنزونه جوړ کړي دي. عمیر بن یوسف 26. شارون سراج 25. محمد طه 40 رنزونه جوړ کړي دي. محمد عرفان خان 13. خوشدل شاه ورسره ډېر زبردست بیټینګ کړی دی. په 40 بالونو باندې 60 رنزونه د جوړ کړي. شاهین افریدي خپله په 28 بالونو باندې 33 رنزونه جوړ کړي چې نټ آوټ پاتې شوی. عامر جمال 4. احمد دانیال او محمد اصغر پکې بیټینګ نه راغلی. 50 اورونه دی مکمل وهلي دي چې 8 کلاړیان آوټ اور 310 رنزونه ورپسې کړي دي. 326 رنزونو پسې دی جوړ کړي 310 رنزونه. په 100 رنزونو باندې شاهین افریدي لوبډلې دا میچ بایللی دی. که راشو موږ ورپسې د سعود شکیل دی بالینګ وګورو نو میر حمزه 10 اوور 52 یو وکټ ایښتلې ده. فهیم اشرف 9 اوور 48 یو وکټ ایښتلې ده. عباس افریدي 8 اوور 78 رنزونه 2 وکټ. ډېر زیات مهنګه بالینګ عباس افریدي کړی دی. سفیان مقیم 10 اوور 54 یو وکټه. قاسم اکرم 9 اوور 49 یو وکټه. سعود شکیل پکې هم 4 اوور کړي دي چې 24 رنزونه ورکړي دي او 2 وکټې ترلاسه کړي دي. نو دا مکمل سکور کارډ دا میچ د شاهین افریدي لوبډلې بایللی دی او سعود شکیل دی ګټلی دی. شاهین افریدي لوبډله په دې ټورنمنټ کې مخکې تلل ولا مشکل شوي ځکه ډېر میچونه یې بایلل. دا مکمل سکور کارډ د راتلونکي میچز اپډیټ په در سره انشاءالله هم شریک کوم. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.